हलफ उठाता हूँ अपने फराइज व कारहाय मनसबी ईमानदारी इंतहाई सलाहियत और वफादारी के साथ सरअंजाम दूंगा। خو انسان هغه دی چې هغه اجتماعي سوچي د خلکو د لپاره د خیر ښېګڼې کارونه وکړي، هسپتال جوړول، سکول جوړول، کالج جوړول او دغه شانتي د غریبانو یتیمانو لپاره یو فاونډیشن جوړول، یو ټرست جوړول. دې ته موږ صدقه جاریه وایو. انسان کله مړ شي دا څیزونه دي دا جاري او د دې هغه ثواب چې کوم دی هغه ټل ټو د ډېر وخته پورې چې کوم دی هغه ته میلاویږي. دا یو ښکلی انیشیټیو دی انشاءالله. او زموږ دا تنظیم چې کوم دی دا ټرست فاونډیشن چې کوم دی دا بغیر سرالچه به بغیر سهیرسه به انشاءالله. او په دې کې به د هر زم پکې به والنټیرلی کار کوم او زما چې څومره مطلب زما نه څومره څه کېږي زه به د خلکو خدمت کوم انشاءالله. هغې زه خو یو لاچار انسان یم، کمزور انسان یم. anyhow I shall try my best to serve the public, to serve the widows, to serve the orphans, to serve the poor. چې یاره زه به د خلکو دا شانتې خدمت کوم. ټول نه مخکې ذمهواري دا وي چې زه دا کم زموږ سره چې کم ممبرز دي، کوم اراکین دي چې کم ممبرز دي راسره، د هغوی دپاره به ټول نه مخکې وټساپ ګروپ جوړو چې دا یو بل سره کنیکټ وي او زموږ د یو بل سره رابطه وي. او دا کم ممبر چې موږ هغسې د دوی هم پکې خپل رول وي، خاص کر دوی به دا رول دي چې دا خو د لکه څه ممبرز د ګرلې دي، د غوبانه دي، نو دوی ته ښه پته لګي چې په کوم ځای کې کم کس مستحق دی، کم یتیم دی، کم بیوا دی. نو دوی ته ښه پته لګي. زموږ کوشش دا دی چې ډېر څومره زیات ممبرز دي چې هغه واخلو، دا کار په ښه طریقه سره وشي. نو دا فکر د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فکر دی او دغه رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ټول امتیانو ته دا سبق د دغه یتیمانو خلکو، د دغه بېکسه خلکو، بېوسه خلکو، بیا د هغه زموږ خویندې چې هغه کونډې خویندې دي هغه په کورونو کې ناستې دي. یقینا چې کله دا د اختر ورځ راشي، د اختر شپه راشي، نو بغیر د دغه نه چې زما سره کم ملګري ولاړ دي په دې سیټ کې دي، په دې ناستو کسانو کې دي، بیا خصوصا زموږ ډاکټر صاحب نو هغې زما سره دا مشوره هم کړې ده او مال نقدې پیسې په دغه صورت کې راکلي دي چې یاره کم یتیمانان خلک دي، کمې کونډې دي، زنانه دي، د هغې خلکو ته په هغه شپه باندې ورسوئ چې هغې د کپړو وس نه کېږي، د هغې د مټیو وس نه کېږي، د هغې د بسکټو وس نه کېږي. یقینا چې دا زما سره د ډاکټر صاحب د ډېر وخت نه زاهد خان دلې د ټولو مشرانو دا کلی ده او جاری ساتلې ده. او زه یو ځل بیا په دې باندې د الله رب العالمین شکر ادا کوم چې ډاکټر صاحب دلې یو داسې سوچ وکړو، یو فکر یې وکړو او په دې علاقه کې د هغه خلکو، بې وسه خلکو، بې کسه خلکو چې هغه یتیمانان خلک دي او د هغه کونډې زموږ خویندې دي کورونو کې دي چې د هغې د پرورش او د هغې د مالي صورت ډېر خراب صورت حال دی، د هغې دپاره هغې دا نوجوانان را جمع کړه او د هغې دپاره یو سوچ و فکر وکړو. هغه خلک په دنیا کې ښه دی چې څوک د چا په ښېګړه باندې راشي، نو دا یو غټو اقدام د چوت کو او انشاءالله دیو به مخکې موږ به ورپسې. هغه شاعر بل ځای کې وایي چې د خپل ځان صفت په خپله پکار نه دی، ته بل شه بلبلان مري صفت کې. نو د ډاکټر صاحب کوم صفتونه وکړو نو دا لکه زمونږ هر دنیا ته ښکاره دی، هر سړی پیژني. او دا کوزه چې دا کوم ټورنمنټ شو هغه کې هم دیو ډېر منډې تړې ستړې وکړې او اوس دا دغه جوړ شوه. انشاءالله دیو به مخکې دا ملګري ټول او موږ به ورپسې یو چې څه خدمت زموږ د لاسو په خدمت یې انشاءالله هر څه ته تیار. پسمانده علاقه ده او د هغې له داسې کسان راشي نو دا یو ډېر د خوشحالۍ خبره ده. ما خو دغه نه خو سټیټ سیکرټري په وینا باندې هغوی وینا وکړه، د هغې د حکم تعمیل او د هغې ډېره مننه. یوسف خان صاحب ته ډاډ ورکوم او دا ورته وایم چې انشاءالله زموږ نه څومره کېږي نو موږ به د خیر څه انشاءالله ستاسو شانه به شانه ولاړي. مشران به ستاسو موږ په مشرانو کې او تاسو کشران او تاسو چې داسې اقدام واخیستو نو موږ په تاسو پسې درپسې او موږ په تاسو پسې شاته انشاءالله درځو. او چې څومره زموږ نه کېږي نو موږ خپل ذاتي وسو او که د بار نه کوم ډونیشن راتله یا څه وو نو په هغې کې به انشاءالله موږ ستاسو نه خوشحانئ او ستاسو به ځو او هغه دغه به کوو. زما اغراض و مقاصد دا و په تنظیم د جوړولو کې چې اولنی سټارټ مونږ د خپلې علاقې نه والو. په خپل علاقه کې زموږ دا درې کلي دي، رحیم آباد دی، ګرړه دی، غوبانه ده. او د دې خلک مونږ دا یو چې خپل منځ کې رښتیم دي، خپل منځ کې هغه غم دی، خادم ده. نو هغې د وجې نه مونږ چې هره سټارټ مونږ د دریو کلو نه واخلو او هغه دریو کلو کې چې کوم اولنی زمونږ مقصد به وي په هغه راز و مقاصد کې نو هغه به دا وي چې مونږ سټارټ والو د یتیمانانو نه. زمونږ په دې علاقه کې څومره یتیمانان دي بلکې متکو کې
نو مونږ د هغې اولنی دا دی چې کفالت خو مکمل نشي کېدی لکه بیا به زه دا خبره وکړم هغه مونږ خپل فنډینګ او هغې ته ګورو خو کم از کم چې د هغې د ایجوکیشن د تعلیم او د هغې د یونیفارم او د هغې د کتابونو مونږ د هغې دغه وکړو بندوبست وکړو د یتیمانانو دویم زمونږ اولنی دویم دغه پکې دی چې کم کونډې دي دلته د هغې د کفالت او د هغې څه نه څه د راشن بندوبست مونږ وکړی شو دریم به دی چې کم ډېر زیات غریبانان خلک چې د هغې بالکل بېوسه او د هغې د کور د راشن مسلې هغې کې مونږ د هغې سره هیلپ وکړو او څلورم به زمونږ مقصد دا وي چې کم غریبانان وي او هغه بیماران وي د هغې د دوایانو وس نه کېږي د هغوی د علاج وس نه کېږي نو هغې کې به زه ریکویسټ کوم ډاکټر عرفان هم ناست دی چونکې او ډاکټر عرفان هم د دې علاقې یو ډېر ښه بهترین ډاکټر دی چلډرن سپیشلیسټ دی او زمونږ کشر دی خو مونږ ته مشر دا دی چې کوالفایډ کس دی نو هغه هم زمونږ سره هیلپ کوي نو دې کې به مونږ ډاکټر عرفان سره به زه دې کې یو دغه هم وکړم نشست میبي چې مونږ په میاشت کې یا په دویمه میاشت یو فری میډیکل کیمپ هم په دې خپل علاقه کې کوو د دې دریو څلورو کلو دپاره بلکې متکو دپاره نو هغې کې هم دا چې غریبانانو ته به فری دوایان هم میلاویږي بل داسې غریبانان مریضان چې هغې په کورونو کې پراته دي او د هغې د علاج څه بندوبست نشته چې د هغې هم مونږ داسې وکړو چې څه نه څه که هغه فل نشو کولی نو که 50% 30% یا 20% مونږ د هغې هیلپ وکړو او هغې ته الله تعالی د هغې زمونږ دغه هیلپ د وجې نه صحت ورکړي نو مونږ ته به د ثواب یو ذریعه جوړه شي اوس د دې اغراض او مقاصد دا کار مونږ ولې کوو اولنی مقصد دا دی چې دا مونږ الله په سر ګواه دی چې دا مونږ د څه مشهورتیا لپاره نه کوو تاسو ټول ما پیژنئ بلکې د دې کلي اوسېدونکی هم یو غریب کس یم خو دې لپاره کوو چې د الله تعالی د رضا لپاره به یې کوو او دې کې به ریاکاري نه وي دې کې چې زموږ سره کم مونږ کابینه هم جوړه کړې ده نو دې ته ما د هغه ټیم کې ویلي وه کابینې دوران کې چې کله جوړېده چېرې دې کې به ریاکارۍ نه به داسې زموږ لږ پاک ساتو زموږ دا دغه مقصد به نه وي چې یاره بس ما ته دې خلک ښه وایي او زه یوسف خان یم او بس ما دا کار وکړو نو د هغې کې بیا د الله تعالی رضا او پکې نه مونږ ته به هغه ثواب نه میلاویږي او امید لرم چې کېدی شي زموږ د تنظیم چې دی زموږ د فلاحي تنظیم دا اوس خو مونږ د دریو کلونو شروع کړو کېدی شي تحصیل لیول ته ډسټرکټ لیول ته هم د دې طریقه باندې شروع کېږي ټول پاکستان ته خور شي او مونږ به نه یو که مونږ مړه هم یو نو مونږ ته کېدی شي د هغې ثواب به الله تعالی او امید دی چې خامخا به یې راکوي صدقه جاریه به یې زموږ دپاره